اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه غوستاسم شکریا ادا کوم چې تاسو په ګڼ تعداد سره راغلی وئ. نننې آل پارټیز کانفرنس په زمونږ د پاکستان مسلم لیگ د صوبې صدر انجینیر امیر مقام صاحب په هدایت باندې مونږ راغوښتې وه او هغې کې تقریبا ټولو سیاسي جماعتونو ته مونږ دعوت ورکړو، ورسره ټریډر فیډریشن ته مونږ دعوت ورکړو، ایکس چې کوم ضلعي ګورمنټو د هغې نمایندګانو ته دعوت ورکړو، ورسره د های کورټ بار پریزیډنټ ته د ډسټرکټ سوات بار پریزیډنټ ته دعوت ورکړو. نو هغې کې خو اکثریتي مشرانو شرکت وکړو. مونږ خو یې وه یو نکاتي ایجنډا، هغه یو نکاتي ایجنډا زمونږ اوورسیز پاکستانیان چې په کم مشکل او تکلیف کې دي د هغې په رڼا کې او په هغې کې خصوصا چې په سعودي عرب کې او ګلف ممالک کې، عرب اماراتو کې او په دې ملکونو کې چې زمونږ کم خلک دی او بیا خصوصا د ملکن ډیویژن په هغې کې ډېر زیات پښتانه چې دی هغه متاثره شوه. نو د هغې په لحاظ باندې مونږ د آل پارټیز کانفرنس راغوښتی. نو په هغې باندې خو ما د ټولو پارټیانو د ټولو نمایندګانو شکریه هم ادا کړو، ستاسو په ذریعه هم ادا کوم. او په هغې کې بس بیا دا فیصلې وشوې چې باچا خان ایرپورټ د دې نه مخکې په یو لحاظ باندې هر پارټۍ په خپل خپل فورم باندې هغې دپاره آواز پورته کړی، خو حکومت هغې له توجه نه ورکوله. او اول هلته لاکډاون جوړ شو، خلک په دیرو کې بند شول. بیا د دې ځای نه د سوات سره تعلق لري یو وزیر صاحب هغه وی چې ما یو لمبر ورکړی او تاسو ما سره رابطه کوئ، د هغې په ذریعه به سفارتخانې ته، نو هلته یو مزدور او کمزوری سړی سفارتخانې ته کم ځای ورتلی شي او هغې کم ځای څوک وله لمبر، هغې سره هغه دونه مشکلات پیدا شو. بیا وزیر اعظم صاحب دا وی چې موږ ډیټا راغونډو، هغې باوجود چې څه ونه شو نو نن ډېر شي خلک زموږ هلته شهیدان کړی شو او هغه هلته ښخ کړی شو او ډېر مړي زموږ هلته پراته دي. خو دې باوجود چې اوس موږ په دې کې مطالبه وکړه او هغه مطالبه دا ده چې باچا خان ایرپورټ پېښور کې چې کم دی چې دا د 24 غنټې اپریشن شي، اسلام آباد ایرپورټ چې دی 30 غنټو دپاره دی اپریشن شي او فلایټس دې د هغې نه سیوا کړی شي، سروس دې سیوا کړی شي چې 30 غنټې دا چلیږي او هغه خلک چې کم مړي دي او هغه ورسره چې دا ټیکټ دو کم ګران کړی دی. هغه زموږ سفیرانو چې غریبانانو کله پیسه ګټل هم دې ملک ته رالیږله، نن خو هغه په بد حالاتو کې پراته دي، نو ټیکټ یې هم ګران کړی دی. بیا چې دلې به رالل نو په مختلفو ځایونو کې قرنطینه، موږ وایو چې هره ضلع کې د قرنطینه سینټر کولاو کړی شي او د هغو ټیسټ کېږي نیګیټیو چې خپل خپل کورونو ته ځي چې هغه په دغه، نو په دغه کې حال باندې یو فیصله وشوه. بیا پکې په دې هم خبره وشوه چې د پیټرول والا او د وړو والا چې دا کم پرابلم دی او نوره مهنګایي چې کومه ده، نو په هغې باندې هم ټوله خبره وشوه چې پیټرول خو ارزانول څه دي چې په ملک کې چې دی هغه ورک شول او دلته کې خلک په قطارونو کې ولاړ دی، نو حکومت نومې شی نشته. بل طرف ته د وړو دا حالات دی چې په پنجاب کې، په خیبر پختونخوا کې او په مرکز کې یو حکومت دی او د یوې پارټۍ حکومت دی، او نن دا حال دی چې پنجاب خیبر پختونخوا له اوړه نه ورکوي، نو د هغې سره اوړه چې دي هغه ګران کړی شو. نو په دې باندې هم خبره وکړی شوه. بل زموږ د سوات مقامي لږ ډېر مسایلو باندې چې هغې کې بنیادي د پیزاګټ نه والا منګلوره پورې او کالام روډ کې 12 بریجونه، نو هغه هم زموږ د سوات تعلق لري. نو ټیک ته چې د هغې ټیکه به چا سره چاته پیدا رسي یو سلسله به کېږي، خو پسند ناپسند نه کار اخیستی کېږي او پیزاګټ نه والا دې وکتی شي نو ټرافیک چې زیاتر بندېږي نو دلته بندېږي او کالام کې چې ټول روډ هغه کېږي او دا پیسه چې هم دا د سعودي عرب پیسه ده، که دا پیسه یو ځل واپس لاړه نو زموږ حکومت کې خو دا پیسه ورسره شته نه چې داسې منصوبه وکړي. نو موږ هغې کې هم ډیمانډ وکړو چې یاره موږ په دې کار شروع کړی شي او دا دې نه ویستلی کړي، او که دې باندې او شو نو موږ فیصله وکړه چې موږ به ټول سیاسي ګوندونه چې دی په دې باندې به های کورټ کې ریټ داخله او په دې طریقه داسې اسپتال متعلق خبره وشوه چې یاره کم پیز کولاو د عرضي بنیاد باندې، خو د دې دویم پیز چې دی د 200 بسترو والا هغې باندې پکار ده چې حکومت کار وکړي او
هسپتال ځکه چې په هسپتال دا د ملکنډ ډیویژن هډ کوارټر هسپتال دی او ډېر لوی پرشر دی په دې باندې خبره وبره وشوه تعلیمي هغه باندې هم خبره وشوه چې په دې په بنیاد باندې چې آنلاین کم کلاسز دي نو هغه نه دی او ماشومانان چې دی هغه خرابېږي نو په کار ده که ایس او پیز باندې عمل وکړی شي او تعلیمي ادارې کولاو کړی شي چې د ماشومانانو ژوند چې دی ابج کې شي نو داسې مختلفې دا فیصلې وشوې او په دې موږ دا هغه وکړو چې یاره انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به موږ هم دا قایم دایم ساتو او دغه شان به موږ په شریکه د دې قوم چې کومې مسایل دي په شریکه به اوچتو او ټول چې دي نو هغې باندې به کردار ادا کوو خبرې خو څه تعلق نشته او زما په خیال خصوصا سعودي عرب نه د اماراتو نه هغه لویه چانده راوړې ده او هغه خلکو که موږ ووایو نو هغه خلکو په لاک روپۍ ټیکټ اخیستی او د دې یو ووټ دپاره راغلي دوی له ووټ ورکړی شوی خو نن چې هغو باندې کم تکلیف راغی نو هغه هیڅ سکردار او زه د مراد سعید خبره کوم چې هغه به دا وي چې ما نمبر ورکړی او خلک ترې ما سره رابطې کوي نن هلته نه خلک لګیا دی او چغې والی کېږي چې د دې په بنیاد باندې چې خلک راتلل غواړي نو د زیاتې خبره خو دا ده چې د خارجه وزارت نه لیست جوړولی کېږي هغه لیکلی کېږي چې دا کس راوړه او دا کس مه راوړه دا ورکړی کېږي نو دا خو انصاف نه دی حق خو د ټولو خلکو هغه دی خو بل طرف ته چې مونږ وایو چې عملي خو هغه څه څیز ونه کو چې کمې چغې والي نو خلکو باندې خو سل په سله ټیکټ ګران کړی شو نن هغه کورونو ته سوال جواب کوي چې یاره ماله پیسې راولېږئ زما سره د خرچې او زه دلته ګیر یم یا ټیکټ لره پیسې راولېږئ نو حکومت خو هغه کردار ادا نه کو نو دوی ته چندې دغه چندو دپاره دغه سوال دپاره ناست دي او نور خو عملي طور دوی څه کردار ادا نه کو